وکذالک همدارنګې اخذ ربک گرفتاری دا نیونه د نیول دي درفستا اذا اخذ القرى کله چې ګیری یو کلی وهي ظالمه او اغیز ذاتی کوونکي وي د ځان سره ان اخذه علیم شدید بشکا نیول د الله پاک ډیر دردناک او سختی ان فی ذلک لآیه بشکا په دې واقعاتو کې ستاسو د پاره عبرت ته لمن خاف عذاب الاخره څوک چې یریږي د سزا د آخرت نه ذلک یوم مجموع دغه د قیامت ورځ د جمع کېدو ورځ ده له الناس وذلک یوم مشهود په دې کې خلق او پاغي باندې گواهان وما نؤخره او نه درستو کړي مونږه الا لاجل معدود مگر تر یو مختصری مودې پورې یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه کله چې دغه ورځ راشي خبرې به نشي کولی هیڅ یو انسان مگر چې الله ورته حکم وکړي فمنهم شقی وسعید په دې کې به بعضې بدبخته او بعضې نیکبخته خلک وي فاما الذین شقوا ففي النار پس هغه خلک چې بدبخته وي هغوی به اور ته ځي لهم فیها زفیر وشهیق چې هلته کې به د دوی د خر په شان اوازونه وي خالدین فیها همیشه به دي په دغه چغو سرو کې ما دامت السماوات والارض تر څو چې ځمکه اسمان دی الا ما شاء ربک او د دین علاوه چې څومره وغواړي الله پاک ان ربک فعال لما یرید بشک رب ستا کوونکی د هغه کار چې اراده وکړي واما الذين سعدوا او هغه خلق چې نیک بخته دی په فل جنت خالدین فیها هغوی به په جنت کې د همیشه دپاره ما دامت السماوات والارض تر څو چې ځمکه او اسمان دي الا ما شاء ربک او د دې نه سوا څومره چې وغواړي رب ستا عطاء غیر مجزوز داسې ورکړه چې ختمېدونکې نه ده فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء پس تمکیگا پشک اے انسان د هغه څیز نه چې دی عبادت کوي ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل عبادتونه نه کوي دی مگر څنګه چې پلار نیکو فضل عبادتونه کړي مخکې وانا لموفوهم نصیبهم پورا به ورکړي شي دي ته برخې د دي غیر منقوص چې نقصان او کمی به پکې ني الله پاک د موسی علیه السلام په واقعا باندې دا خبره راغونډی الله پاک وی پیغمبر علیه السلام دې ته ووایه چې وما زادوهم غیر تدبیب د الله نه ما سیوا چې څه هم دي د الله نه ما سیوا چې څومره ذمواران او څومره بلونکي دي بس هغه د انسان ځان له د تباهۍ دپاره مقرر کړي دي ځکه چې د الله نه ما سیوا د چا دا اختیار نشته چې هغه د چا مدد والي مدد وکړي او ذمواري یې والي الله پاک وایي ځکه چې وکذلک اخذ ربک بېشکه نیونه او ګرفتاري د رب ستا چې ده چې کله الله پاک بنده گیر کی اذا اخذ القرى او بیا خاص کر چې هغه کلی دا د قریې جمع ده قرى چې کلی گیر کی وهي ظالمه خو دغه کلی به ظالمانی الله وی زه هیچاله بغیر د څه وجې نه سزا نه ورکوم چې کله د هغوی ظلم سیوا شي کله د هغوی زیاتې سیوا شي او ظلم او زیاتې دا په شرع کې څه ته وایي د الله قانون نه منلو ته وایي الله وی کله چې هغوی زما قانون سره د ثبوتونو ونه مني نو ان اخذه علیم شدید بیا د الله پاک هغه گرفتاری او نیول چې علیم ډېر دردناکي شدید او ډیر سختی ولی ځکه چې انسان د هغې په تمه یي نه او الله پاک چې کوم دی نو وایي زما د ګرفتارۍ او د سزا په شان دي زما د صبر او برداشت هم صبر او برداشت هم د چا نشته خو چې کله زه په زجر باندې راشم او کله زه په استدراج او په سزا باندې راشم نو زما د سزا په شان د سزا هم بیا نشته ان فی ذلک لآیة دا څومره واقعات چې ذکر شو د دې اوو انبیاو د موسی علیهم السلام د قوم سره لمن خاف عذاب الاخره په دې کې نښه شته خو چې څوک یریږي د عذاب د آخرت نه ولې ذلک یوم مجموع د آخرت دا ورځ د جمع کېدو ورځ ده د چا له الناس د خلکو وذلک یوم مشهود او په هغوی باندې د ګواهانو دلته کې الله پاک یو ډېره زیاته اهمه او یو ډېره زیاته د خبرداري خبره وکړه خو که څوک په دې باندې پوهېږي الله پاک وایي دا قیامت کومه ورځ ده
ذالک یوم مجموع یو خدا د جمع کېدو ورځ ده هر څه به دغې ورځ ته راجمع شي الله وایي که ما غوښتې نو ما به دې هر یو انسان له د هغه د ګناه سزا په هغه وخت ورکړې وه زما دومره طاقت دی او قوت دی خو ما یو ورځ مقرر کړې ده او هغه ورځ څه ده یوم مجموع هغه د جمع کېدو ورځ ده او د انسان دپاره د ټولو د سخت ورځ هغه چې هغه رسوا کېږي او هغه په جمع کې رسوا کېږي ځان له چې دسته ته هر څه وی د پروا نه خو چې د دوو کسو په مخ کې دې ملامته کړي نو هغه په ده باندې د ځمکې اوارېدو نه او د خودکشۍ نه زیات څیز لګي الله وایي په دی کې به زما ټول مخلوق راجمع شي د څه دپاره له الناس وذلک یوم مشهود ټول خلق او په هغې باندې ګواهان او په هغې باندې به د ټولو نه لوی ګواه څوک الله پاک په خپله باندې وایي وما نؤخره الا لاجل معدود موږ دغه ورځ نه ده رستو کړی خو یو نیټې مختصرې ته چې د انسان دپاره خو هغه دې ډېره لویه ګڼي خو الله وایي دا ډېره مختصره ده ځکه چې هغه ورځ دومره سخته را چې د دنیا دا ورځ چې ده د هغې په منزله باندې هېڅ هم نه ده یوم یأتي چې کله راشي په ده باندې لا تکلم نفس الا باذنی سبب راشي چې کله د غرض په د باندې راشي چې الله پاک وي په د باندې به ګواهی کېږي نو دې به خبرې نشي کولی الا باذنی خو د الله پاک په حکم سره او الله پاک دا خبره په موږ باندې بار 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 ولې بیانوي الله وی انسان که تا د خپل ځان ته لغونته کې سوچ وکړو نو تا باندې به دا خبره ډېره زیاته اسانه ولګي چې دا څه ګرانه خبره نه ده چې دې به خبرې نشي کولی خو د الله په حکم الله پاک دې انسان لدا فارټس اف باډي ټول جسم ورکړ دی چې تر څو پورې الله غواړي تر هغې پورې کار کوي سترګو کې نظر تر هغې پورې چې الله غواړي سترګه کې کمی نه راځي سترګه کې تبدیلي نه راځي چې الله غواړي نظر ته والوځي د دنیا کم طاقت ته چې واپس یې ورته راوړي په لاس کې طاقت هغه د الله په حکم دی هم دقه لاسي او چې کله ته الله طاقت وایي بس بیا ترې نه دړه جوړه شي انسان یې نه په خپله اوچتولی شي نه راغونډولی شي ومکه انساني که د انسان په اختیار کې وي یا په دې دنیا کې یو اختیارمن بل وي نو خو ده به کړي که دې پې څومره ځان له زارش نه کړي که هر څومره د شوم نه شوم انساني په هغه وخت کې هغه کم علاج کوي بیا پکې هغه طاقت راوستی شي دا الله په ده باندې خپل قدرت ښیي چې ای انسانه ستا خو په قیامت یقین نه راځي خو د قیامت دا خبره څوک کوي دا الله کوي او کوم الله یې کوي چې ستا د جسم کې هغه طاقت اچولی او چې هغه ترې نه واپس واغسته ستا د خپو نه هغه طاقت واغسته ته بیا تر جوماته پورې لار والی شي جوماته پورې لار خو پرېږده ته بیا نیغ ودرېدی شي ته بیا را ټیټېدی شي ته بیا کېناستی شي څومره خلک چې هغه نیغ ولاړي ټیټېدی نه شي څومره خلک چې هغه را ټیټ شي نیغېدی نه شي څومره خلک چې په قاعده کښېني په قاعده نه شي کېناستی خپې مخې ته وغورځوي نو الله پاک چې وایي څوک به د سجدې نه عادت او زه به ورته وایم زه خیر دی نن ماته سجده وکړې نو څوک به څنګه به ورته سجده کوي الله چې دې نه د سجدې د لګولو طاقت والي د څنګه به ورته هغه سجده لګوي الله وایي دلته کې چې یو کس د یو څیز سره نه دی عادت هلته کې به نه عادت دلته کې هغه جومات ته مخ کړی نه دی مونځ له راغلی نه دی سجدې نه ده لګولې هلته کې به هغه الله ته څنګه سجده لګوي دا هر یو څیز خو انسان دا مني چې هغه پریکټس وکړي نو پس د هغې نه هغه کار کوي چې کوم یو انسان پریکټس نه کړي هغه کولی شي بیا هغه کار نو ده چې دلته کې الله ته سجده نه لګولي دلته دی الله ته نه ولاړ هغه جان کې به دې څه کوي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دغه ورځ دا د انسانانو د جمع کېدو هم ده په هغې د ګواهۍ هم ده یو ډېره ښکلې نکته به په دې ځای کې مونږ ته عبدالرازق شیخ صاحب کوله الله دې وبخي چې کله د مولیانو د مدرسه کې ما د هغې نه ترجمه کوله هغې به وی دا آیات خاص کر د مقتدیانو دپاره دی چې کوم مقتدیان هغه امام خپل غلام ګڼي امام خپل باغوان ګڼي چې کله 2 منټه مخکې ودرېږي نو هم ورپسې چغې وایي وګوره وایي 2 منټه مخکې ودرېدو او چې کله 2 منټه وروسته ودرېږي نو هم ورپسې چغې وایي وګوره دې ته به ټایم رانغی خو دې هر وخت به ټایم راځي حالانکه په خپله چې په هفتو باندې په میاشتو نه بلکې اخترخاني نو هغه امام ته نه تپوس نه کوي چې ته خو چېرته نه وې ته خو زما حاضري غواړې دا به مونږ ته مولي صاحب وي ته خو زما حاضري غواړې چې بایي دې په ټایم رانغی چې 2 منټه مخکې راشم او ستا 2 منټه مخکې ودرېدو هلکه ته 15 منټه مخکې راشه که نه ته ولې خاص په ټایم باندې راځي 2 منټه له راځي نو په 2 منټه مخکې باندې دې غوبل جوړ کړي پوهېږو مخکې د ده ګوره د ده ګړی نشته د ده را موبایل په ټایم نه دی زما نه یې مونځ بوت چې 2 منټه وروستو راشي
نو بیا خو لکه چې سرې مچۍ پې ناستي بیا خو ډېر ټوپونه وي نو دا د هغې دپاره دی ولې دغه امام د داسې سړي نیت نه کوي دا چې کوم داسې ټوپونه وایي که نه نو امام د داسې سړي نیت نه کوي نو الله پاک به په ورځ د قیامت دغه امام راوغواړي په دې سړي تا پسې منځونه کړي ابو یې ما ورپسې ټول کړي دي ابو مې نیت نه دی کړی الله پاک وایي چې نیت تا د چا تابعداري کړې ده او هغه ستا تابعداري قبوله کړې ده نو زه به ستا مونځ څه قبول کړم نو هغه وایي دا د هغه خلکو دپاره یو ډېر سخت آیات دی چې د هغې په نظر کې د امام حیثیت د غلام او د باغوان دی چې هغه وایي دی به ما ته هر وخت حاضري که چېرې زه یم او که نه یم هغه دا امام چې کوم دی او دا انسان نه دی دا مشین دی د باندې به نه غم راځي نه خادي راځي نه به دې کمزوري کېږي نه به دې بیمارېږي به دې به ما ته نیغ ولاړي ولې دله زه یو دړی اړه ورکوم نو د هغه دپاره دا ډېر سخت آیات دی هغه به د خپلو منځونو تپوس کوي او منځونه به یې نه ولې امام به نیت نه کړي چې نیت یې نه کړي نو مونږ د کوم ځای نه وشو الله پاک وایي دا رس چې کومه ده دا د ګواهۍ رس ده په ټولو خلکو باندې به زه ګواهان راغواړم کوم ځای ته ورسېږو فمنهم شقي و سعید بعضې خلک به په دې کې نیکبختی بعضې به بدبختی الله په خپله باندې تفسیر قرآن بالقرآن کې هغه نیکبخته بدبخته به څوک فاما الذین شقوا ففي النار لهم فيها زفیر و شهیق کوم چې بدبخته خلک نو هغې به اور ته ځي او د هغې دپاره به زفیر دا زفیر چې کوم دی نو په عربۍ کې وایي د خر هغه آیات ته چې کله دی شروع کوي نو هغه نرمي هسې ها کوي او شهیق هغې ته وایي چې اخره کې هغه سم هغه لمباړه ووایي چغه کي نو هغې ته وایي هغه نصرت فتح خان چې دی نه جوړ شي سور پکې واړوي نو هغه سور ته دی خر هم بلا شي چې کوم دی نو سورونه دي رور یو راګ اخره کې پکې داسې حد ته ورسي چې هغه بیا چاله چل نه ورځي نو وایي دا دغه چې کوم دی دوزخي ده بدبخته کس دی چې کله اور ته وغورځېږي نو له اول نه به دی په رورو باندې اوازونه کوي خو چې څومره عذاب سیوا کېږي که نه دی به چغې وایي او په اما الذین شقوا خالدین فیها دی به همیشه په دې چغو سورو کې پروتي په دې وجه عالمان د دې معنی کوي مفسرین د زفیر معنی چغه کوي او د شهیق معنی سورې کوي ځکه چې دا چغه چې ده دا لږه ده او تیز आवाज دی او دا شهیق چې کوم دی دا ساندې دي دی به ساندې وي په هغې کې خالدین فیها همیشه به دی په دغه چغو سورو کې پروتي ما دامت السماوات والارض تر څو چې ځمکه اسمان شته الا ما شاء ربک بلکې ردینا علاوه چې کله الله وغواړي په دې کې یو وړه غونته کې نکته وایو په یو منټ کې ما دامت السماوات والارض په دې ځای کې چې حضرت سلیمان ندوي کله لا عقیده صحیح نه وه د دې مخکې داسې حالت و چې د دې عقیده صحیح نه وه ډېر لوی عالم تېر شوی دی نو هغې به ویې ردې نه دا خبر ثابتېږي چې دا دوزخ او جنت به یو وخت کې ختمېږي ځکه چې ځمکه اسمان خو ختمېدو ولې الله پاک پخپله وایي چې ما دامت السماوات والارض تر څو چې ځمکه او اسماني نو که چېرې دا همیشه وي الله به دا نه ویلي بلکې دا ختمېدو واله دي نو په دې وجه جنت او دوزخ دا ختمېدو واله دی او دا نظریه دا د ابن تیمیه هم ده مشهور اهل حدیث و عالم دی دا د هغه دا نظریه ده چې جنت او دوزخ ختمېدو والې څیزونه دي لیکن دلته کې یو ډېره مزیدار ښکلې تفسیر کړی دی هغه څلورو تفاسیرو کړی دی یو تفسیر بیضاوي کې قاضي بیضاوي صاحب یو تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب یو ابو سعود او یو چې کوم دی نو تفسیر رازی چې اکثر زه تفسیر کبیر چې اکثر حواله ورکوم پای کې امام رازی صاحب هغې وایي چې د دې ځمکې نه مقصد د دنیا ځمکه نه ده د دې ځمکې نه مقصد د آخرت ځمکه ده او اسمان دی د دنیا ځمکه او اسمان ختمېدو واله دي واقعي خو د الله پاک دی نه دلته کې مقصد هغه د دې ځمکې اسمان نه پس چې کوم ځمکه او اسمان دي هغه مقصد د چا د آخرت یو دویمه ډېره مزیداره ترجمه چې هغه عام ذهن علي هغه چې کوم دی نو قاضي ثناء الله فانی فتوی صاحب کړی ده هغه وایي الله ورسره یو بل لفظ لګولی دی الا ما شاء ربک او د دې نه علاوه چې څومره ستا رب غواړي نو مقصد دا دی چې دغه لومبنۍ ترجمه چې کومه دا تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب یا ابو سعود صاحب یا قاضي بیضاوي په تفسیر بیضاوي کې یا امام رازي صاحب چې کوم دی نو په تفسیر کبیر کې کړی دی نو د هغې هغه ترجمه دي وایي صحیح ثابتېږي ځکه چې الله وایي الا ما شاء ربک او بیا د هغې نه علاوه چې څومره ستا رب غواړي د هغې انتها نشته چې هغه د آخرت ځمکه ده نو دومره بدي پراتی او یو عام مونږ به چې کومه ترجمه وکړو هغه دا ده چې د الله پاک دا قرآن را لېږلی عربو ته دی او الله پاک عربو ته د عربو په اسلوبو کې خبره کړې ده او هغې به دا وي چې یو سړي له به یو کار هغه د همیشه دپاره ورکو
نو ورته به وي زه بس دا زما تا سره یا دا واده ده یا ما تاله دا کار وکړو یا تا زه دا کار کوم تر څو چې ځمکه آسماني یعنی مقصد دا لا متناهي. نو دا د دې نه مقصد د الله پاک د هغه اسلوب مراد دی ځکه چې د ځمکې او د اسمان تاریخ چاته معلوم دی او دا چاته معلوم دی چې کله به ختمیږي. نو د یو څیز بچې هغې له محدوده موده کې ښوده نو هغې به وایي زما تا سره واده ده تر څو چې ځمکه او اسماني. نو دې نه مقصد د الله دا دی چې الله وایي دا به تر لا متناهي مودې پورې جنتي په جنت کې او دوزخي به په دوزخ کې پروت وي. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. نیکبخته انسان د الله چې ته خوشحالي هغه به همیشه د پاره په جنت کې تر څو چې ځمکه او اسمان یي او د هغې نه پس چې څومره الله وغواړي. عطاء غیر مجزوز دا عطا ده دا ورکړه د الله را طرف نه چې څوک یې منې کولی نه شي او نه د خلاصېدو ده. که هغه د دوزخ سزا ده او که هغه د جنتو انعامات دي. فلا تکو فی مریة مما یعبد هؤلاء. پس ته مه کېږه په شک کې انسان یې مسلمانه د هغه چا نه چې هغې عبادت کوي هؤلاء چې دا کسان دي د چا عبادت کوي د غیر الله. ما یعبدون دی عبادت نه کوي الا کما یعبد آباهم من قبل لکه پلار نیکې چې یو فضل عبادت کړی مخکې او هغه پلار نیکې څه شو هغې سره ما څه چلو کو الله وي هغه حال به د دې مشرکین مکه او د دې قریش مکه وي چې دیم د هغې په شانتې شوي دي دیم د غیر الله عبادت کوي. وانا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص. او بېشکه دی له به زه بدلې ورکمه دی له به زه د دې برخه ورکمه چې پای کې به نقصان نه راځي نیکوکار له او سعید له چې هغه نیکبخته دی هغه له د خپل نیکبختۍ پای کې به نقصان او کمی نه منقوص کمی به پکې نه او بدبخته له د خپلې بدبختۍ سزا به ورکمه چې پای کې به کمی نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. وکذالک اخذ ربک هم دغه شانتې گرفتاری د رب ستا اذا اخذ القرى کله چې هغه ګیر کړي یو کلې وهي ظالمه او هغې په ځان زیاتي کړي ان اخذه علیم شدید بېشکه نیونه او گرفتاری د هغې دردناکه او سختره. ان فی ذلک لآیه بېشکه په دې کې دي نښې د قدرت د خدای لمن دپاره د هغه چا خاف عذاب الاخره چې یریږي د عذاب د آخرت نه. ذلک یوم مجموع دا د راټولېدو ورځ ده له الناس په دې کې خلک وذالک یوم مشهود او په هغې ګواهان. وما نؤخره نه درستو کړي موږ دا الا لاجل معدود خو تر یو مودې مختصرې پورې. یوم یأتي کله چې دغه وخت راشي لا تکلم نفس خبرې به نشي کولی هیڅ یو انسان الا باذنه چې کله ورته الله پاک اجازت ورکي. فمنهم شقي وسعید په دې کې به بعضې خلک بدبخت او بعضې نیکبخته وي. فاما الذین شقوا پس هغه کسان چې بدبخت دي ففي النار هغوی به په اور کې لهم فیها زفیر وشهیق چې د هغوی دپاره به چغې سوري. خالدین فیها همیشه به وي په دې عذابونو کې ما دامت السماوات والارض تر څو چې ځمکه اسمان دي الا ما شاء ربک او د دې نه علاوه چې څومره ستا رب غواړي. ان ربک فعال لما یرید بېشکه ستا رب کوونکې د هغه کار دی چې اراده ورته وشي. واما الذين سعدوا او هغه کسان چې نیکبخت دي ففي الجنة هغوی به په جنت کې خالدین فیها همیشه ما دامت السماوات والارض تر څو چې ځمکه اسمان شته الا ما شاء ربک او د دې نه علاوه چې څومره رب غواړي. عطاء ورکړه د الله بخشش د الله غیر مجزوز ختمېدو واله نه دی. فلا تکو پس ته مه کېږه فی مریة په شک مما د هغه چا نه یعبد هؤلاء چې عبادت کوي د دې څیزونو چې هغوی ته به سزا میلو نه شي. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل دی عبادت کوي فضل لکه څنګه چې د دې پلار نیکو مخکې کړی و. وانا لموفوهم نصیبهم او دې ته به مونږ پوره ورکو برخه د دې غیر منقوص چې کمې به پکې ونه کړی شي. وکذلک اخذ ربک